تاسو علم کې وایي چې په بونیر باندې یوه ډېره درنه لویه سانحه راغلې ده. د بونیر بعضې علاقې اوس فوري طور ډېر مشکل حالت کې دي، خصوصا پیر بابا، پریشونی، قدرنګر، بوکن، دا علاقې انتهایی په مشکل کې دي. تاسو خپل حالت وینئ، حالت د برداشت نه دی، حالت د برداشت نه دی. دلته بچی ولاړ دی، د مور جنازه کوي، هلته سپتال نه ټلیفون راځي، راشئ دلته مړي راغلي، شناخې وکړئ. څوک یې د لاس نه پیژني، څوک یې د خپو نه پیژني. ډېر مشکل حالت دی. صاحب استطاعت کسان، د کار خاوندان، د وس خاوندان، هغه فوري طور دې موقع ته ځان ورسوئ. او عام عوام ته پکار دی چې هغوی په دې موقع باندې پیر بابا ته نه راځي، نو بهتره وي چې هسې ګڼه نه جوړېږي. د کار خاوندانو له لار ورکوئ، امبولینسو له لارې ورکوئ، چې کوم بارني ضلعو نه زمونږ د ضلعو چې کوم امداد والا کسان را روان دي، هغوی ته لارې کولو کوي چې خلک اینې موقع ته ورسي، ولته خدمت وکړي. ډېر خلک د خدمت په جذبه باندې راغلی دی، خو لار کې هغه روکاو شوی دی، لږ مشکلات دي ورته، نو هغه لارې ورته کولو کوي. الحمدلله د بونیر ټول خلک، که سیاسي دی که سماجي دی، الحمدلله قطع لحاظ د پارټونه ټول په ټوله خلق د بونیر تلی دی، هلته حاضر دی. نو بیا هم درخواست دی چې ټول دې موقع ته ورشو او هلته د چا سره څه تعاون کول دي، د چای کورونه وړي، چا نه تپوس کوي کور دې کم دی، دا جنازه چې راووته دا ستاسو کور نه، مولي صاحب زمونږ کور یې وړی دی، دا جنازه زمونږ د رشته دارانو په ځای کې نن غمونه شروع دي. بې ځای ځای خلک ناست دي، د چا لا اوس هم د مړو پته نه لګي، هغه لا نه دي معلوم شوي. تپوس دې کوي مولي صاحب یو پیدا شوی دی، د نورو لا پته نه لګي. ډېر په کثیر تعداد پکې زنانه دي، ماشومان دي پکې، ډېر زیاته لویه حادثه ده. د کار سړي فوري طور ځان هغې موقع ته را حاضر کو، هر سړی په یو جذبه باندې راشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای المؤمن کرجل واحد، مؤمن په منزله د یو وجود دی. ټول مسلمانان مونږ په منزله د یو وجود یو، په یو وجود کې ان اشتکا عینه اشتکا کله، چې سترګې ته تکلیف ټول وجود ته تکلیف، چې په آرام یو سړی پاتې نشي، چې په آرام یو مسلمان خوب ونه کوي. او که کورونو کې زنانو ته مې درخواست دی، مدارسو کې طلباو ته مې درخواست دی چې مدارسو کې دعاګانې شروع کوي، زنانو تاسو کورونو کې دعاګانې شروع کوي چې الله دې شهداو ته درجات عالیه نصیب کړي، او الله دې د دې مریضانو روغ صحتونه نصیب کړي، او الله دا بې کوره خلقو باندې رحم وکړي. الله مونږ سره د رحم او د کرم معامله وکړي. یا الله دا ستا امتحان دی، الله مونږ د امتحان قابل نه یو، ربه دا امتحان مونږ نه اوچت کړي. الله مونږ کمزوري مسلمانان یو، الله په مونږ رحم وکړي، الله په مونږ رحم وکړي، الله په مونږ رحم وکړي. اللهم صل علی سیدنا